په مانځه کې داسې کم حرف دی چې مونږ یې غلط وایو په هغې سره بیا معنی هم بدلېږي او زموږ پې مونځ هم نه کېږي. د مولي صاحب راسره د بیان کړی دی دا راسره واوره ډېره اهمه مسله ده چې مونږ او تاسو یې زده کړو که نه زموږ دپاره چې د ولضالین په ځای باندې ولضالین ویل په دې سره مونځ نه کېږي. فقهاء کرامو ذکر کړي چې من قرأ الضاء مکان الضاد تفسد الصلاة وعليه اکثر الائمه چې چا د ضاد په ځای ضا وي په دې سره مونځ نه کېږي، مونځ فاسدېږي او اکثر علما کرام په دې باندې دي، په دې مسله باندې. پاتې شوه دا خبره یو سړی د هغه په ژبه کې مسله ده، لکه ځینې انساني قاف نشي ویلی کاف وي، لکه د پنجاب خلک هغه نشي ویلی، یا زموږ د سرحد بعضې خلک داسې دي چې هغه ضاد نشي ویلی، نشي ادا کولی، هغې ژبه داسې د هغې دپاره دا ګنجایش ته دین اسلام دا ګنجایش ورکړی، شریعت دا ګنجایش ورکړی دی که د هغه نه داسې نه ادا کېږي او ډېر کوشش هم وکېږي نو هغه ته بلکل اجازت، هغه بیا معذور دی که نه. او که داسې نه او دی کوشش هم نه کوي او ولضالین نه په دې مونځ نه کېږي، ځکه په ضاد او په ضا کې فرق دی. که ته وایې ولضالین د دې مطلب دا دی خدای د ګمراهانو لار راته مه ښایي، او که ته وایې چې ولضالین د دې مطلب دا دی خدای په کومو خلکو چې تا رحمت کړی د هغې د لارې نه مې وساتي، معنی مکمل الټه شوه، د مونځ فاسد شو، ختم.